زما محترم ملګرو، د الله جل جلاله ډیر لوی احسان او د الله ډیر لوی کرم دی، او بیا خاص کر د مسلمان بنده د پاره الله پاک په هر کار کې د مسلمان بنده خیر اچولې دی. الله په هر کار کې د مسلمان بنده د د پاره فایده چولې ده. که په دې مسلمان باندې خوشحالي راځي او که په دې مسلمان باندې غم راځي، نو دواړه حالات د دې مسلمان بنده د خیر دي. په ظاهر کې دا مسلمان او د الله دا بنده په خوشحالی باندې خوشحالیږي او په غم باندې خفه کیږي، خو د الله جل جلاله داسې یو قدرت دی چې په انسان باندې مسلمان باندې غم هم راولي، نو په هغې غم کې هم د دې انسان دپاره فایده وي. الله پاک بس دا حکیم ذات دی او د الله تعالی هر فیصله د حکمت نه ډکه ده. بندگان په دغه خبرو باندې نه پوهیږي چې دې کې زما خیر دی او کدی کې زما شر دی، خو الله جل جلاله د دې انسان د پاره پاغي کې خیر اچولی وي. که الله پاک یو انسان باندې مالداری د مال او دولت نعمت ولا ورکی او دا مسلمان پاغي باندې شکر وباسي، نو دې کې هم د بنده د پاره خیر او برکت دی. ځکه شکر ویستل په یو نعمت باندې دا د الله د دغه نعمت قدر کول دی، او الله تعالی په دغه باندې خوشحالیږي. ځکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب ربی لشدید. پیغمبر دی ته ووایه چې که تاسو شکر زما د نعمتونو وویسته، زه به ستاسو نعمتونه نورم زیات کم، خو که تاسو زما د نعمتونو ناشکري وکړله، نو بیا عذاب زما د رب ډېر سخت دی. لہذا که یو انسان له الله مال ورکه، صحت یې وله ورکه، الله جل جلاله دته د خپو د لاسونو د سترګو د غوږونو د تمام اندامونو د جوړتیا نعمت نصیب که، دام د ده دپاره او ده پې شکر وویسته، دام د ده دپاره ډېره لویه خوشحالي ده. ښه طعام یې وله ورکه، ښه لباس یې وله ورکه، الله جل جلاله په دغه طعام او په دغه لباس دې بنده ته چې د شکر پې وباسي ډېر لوی جزای خیر ورکوي. زما محترم ملګرو، تاسو دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې انسان ته الله تعالی جامې ورکي او دې جامې واغوندي. حدیث مبارک کې راغلی دی او دې دا ووایي الحمدلله الذي کسانی هذا ثوبا. الله تعالی رحمت دی چې ما ته دا جامې راکړلې. حدیث مبارک کې راغلی دی غفر له ما تقدم من ذنبه، د ټول ګناهونه مخکې معاف کړي شي چې د په جامو اغوستلو باندې حمد ادا کا. د رزق او د طعام په باره کې حدیث دی الحمد چې یو بنده دا حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده ته طعام الله ورکی او دی ووایي الحمدلله الذي رزقني هذا الطعام، یا الله حمد او ثنا تعالی را ده چې تا ما ته دا طعام راکه. غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي شي. صرف په جامو اچولو، صرف په دې نعمت د طعام باندې چې د شکر وویسته د الله تعالی، الله تعالی دغه بنده ته یعنی په دې باندې دومره اجر ورکوي چې د ګناهونه ټول واړه معاف کیږي په دې، او د غټو ګناهونو توبه وباسي الله تعالی غټ ګناهونه د په توبه باندې معاف کړي.
د دې وجنه مسلمان بنده ته که الله تعالی صحت ورکي، مسلمان بنده ته که الله مال او دولت ورکي، مسلمان بنده ته که د کور د خپل بچو د سکون او د آرام زندگی ورکي او د په شکر وباسي، دام د الله طرف نه دته خیر او برکت ته. خو یاد ساته د دې په مقابله کې که یو بنده ته ضرر او تکلیف ورسیږي، بیماری ورته ورسیږي، غریبي ورته ورسیږي، د کور د بچو د بیبي په میس کې پریشانی ورته ورسیږي او د پاغه باندې صبر اختیار کا، الله جل جلاله دتا د صبر بدله ورکي د قیامت په ورځ باندې. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، چې د دې تکلیف باندې د صبر اختیار کا او د قیامت په ورځ باندې د ته به حساب اجر ورکړي شي. نو یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې دې خلکو ته کله دا اجر ورکړي شي صبرناکو خلکو ته، او دا خلکی اوویني چیرې دا دیده د صبر په بدل کې ورکړي شو، وی دوی به ارمانو کې او تمنا به وکړي چې کاش په دنیا کې زمونږ دا غوښې په قینچو باندې کټ کړی شوی وی او موږ په هغې باندې صبر اختیار کړی و، نو موږ ته به هم الله تعالی نن دا اجر او ثواب را کړی و. زما محترم ملګرو، دې وجې نه په دې دنیا کې که انسان ته غربت راشي دی د په هغې باندې صبر اختیار کړي، دا غربت او دا فقیري هم د الله د طرف نه ده. په دې دنیا کې ټول خلق الله تعالی یو شانته نه دي پیدا کړي چې دا ټول مالدار پیدا کړي دي یا یې ټول غریبانان پیدا کړي دي یا یې ټول سرمایدار او جاگیردار پیدا کړي دي. نه، الله د دې نظام چلولو د پاره په دې دنیا کې بعض خلق مالداران پیدا کړي دي، بعض خلق غریبانان پیدا کړي دي. د مالدارو امتحان الله په مال سره اخلي، د غریبانانو امتحان الله په غربت سره اخلي. الله ګوري چې دا مالدار بنده په دغه مال او دولت نعمت باندې شکر وباسي او کنا، الله ګوري چې دغه غریب بنده په دې غریبۍ او فقیرۍ باندې صبر کوي او کنا. الله په دې دنیا کې ټول صحتمند نه دی پیدا کړي، الله ټول بیماران نه دی پیدا کړي، څوک یې صحتمند پیدا کړي دي، څوک یې بیماران پیدا کړي دي. الله ګوري چې آیا دا صحتمند بنده په دې خپل صحت باندې شکر وباسي او کنا، دا بیمار بنده په دې بیماری باندې صبر کوي او کنا. او الله ډېر حکیم ذات دی. الله جل جلاله په هر کار کې حکمت وي. انسان په ظاهر کې ډېر ناقلاری او انسان دا غواړي چې الله په ما دا حالت دی، دا حالت په ما باندې ډېر ښه نه دی، خو الله ډېر حکیم ذات دی. زما محترم ملګرو، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه یو واقعه د حضرت خضر علیہ السلام ذکر کړی ده. خضر علیہ السلام بارکه اگرچه د محدثینو حضراتو اختلاف دی چې خضر علیہ السلام حیات دی او کمامات دی، د محدثینو حضراتو په نسبت باندې د خضر علیہ السلام دا وفات دی، د صوفیای کرامو حضراتو په نسبت باندې خضر علیہ السلام چې دی نو دا حیات دی او وفات نه دی. یو ځل خضر علیہ السلام ملاقات د یو سړي سره وشو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د خضر علیہ السلام ملاقات وشو د یو سړي سره. خضر علیہ السلام سره چې دا سړی ملاو شو، سړی ورته وایي چې حضرت ما ته دعا وکړه، ستا دعا قبلیږي او ما ته دعا وکړه. وی څه دعا درته وکړم؟ وی داسې دعا راته وکړه چې بس زما دنیا حالات په هر لحاظ باندې دا ټیک شي. یعنی زمونږ په اصطلاح کې دا چې مال هم راله خدای ډېر راکړي،
صحت هم راته میلاو شي او بال بچ او هر یو کور کې سکون او زندگی او د آرام وي. حضرت علیہ السلام دا سړی وته ما ته دعا وکړه. حضرت علیہ السلام وته زه څنګه دعا نشم کوله خو چې ډېرې تنګ که وایي زه تا ته څنګه داسې ووایم ستا په ذهن کې تا ته څنګه دعا وکړم خو زه ته داسې وکړه. حضرت علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او چې تا ته کم سړی په دې دنیا کې یعنی ښه اسوده حال په دې دنیا کې تا ته کم سړی ښه خوشحاله په دې دنیا کې تا ته کم سړی ښه مطمئن ښکاره شي بس ته بیا ماله راشه او ما ته ووایه چې د دې سړي په شان دعا راته وکړه. دا سړی په دغې چکر کې ګرځي او په هر مجلس کې ګوري چې یاره کم سړی به داسي چې ډېر اسوده حال او مالدار به ډېر خوشحاله به ډېر مطمئن او سکون سره به ژوند تیری ګرځي. یو مجلس ته لاړ شي بل مجلس ته لاړ شي. یو ځل دا د یو زرګر او د یو جواهراتو او د ملغلرو او د لالونو خرڅون کې یو تاجر ته دی په دکان حاضر شو چې هغه ته په دکان کې ډېر قیمتي قیمتي څیزونه کاڼي ملغلرې سره سپین هر څه پراته دي او دا سړی هم ډېر د صحت نه ښه ښکلی سور او سپین او صحتمند معلومیږي او دا سړی په دې کم چې د ده کاروباري ځای دی په هغې کاروباري ځای کې د ده ډېر نوکران چاکران د ده ډېر لوی دام دوم خلق لګیا دي کارونه کوي ښکلې سورلیم ورسره ده په هر لحاظ باندې دی ډېر مالامال دی او ډېر خوشحاله دی. دې سړي سوچ وکړو چې یاره په دې دنیا کې دا سړی ډېر زیات خوشحاله دی او د دې سړي نه بل څوک خوشحاله نشته. وی زمو حضرت علیہ السلام راته ویلي دي چې یاره ما ته دقه شانته سړی وښایه چې هغه دعا راته وکړم او حضرت علیہ السلام ته ویم چې د دې سړي په شانته چې زما خدای د دې سړي په شانته کې دې سړی داسې روان شوی دی خو سوچ یې کړی دی فکر یې کړی دی چې یاره راشه دې سړي نه خو لاول تپوس وکړه په ظاهر کې خو دا سړی ډېر خوشحاله او ښکلی ښکاري خو هسې نه چېرته ورته داسې بیماري لګېدلي پریشانی ورته داسې او زه د دې سړي په شانته شمه نو بیا خو به مطلب دی چې دا حالت مې هم ډېر خراب شي. د دې شته صحیح حالت نه به زه خراب طرف ته لاړ شمه. حضرت علیہ السلام دله راغی او داسې ځان لکه دننه ورته ویې زه ستا نه تپوس کومه چې تا ته څه پریشاني شته که نه تا ته څه بیماري شته که نه. دا سړی ورته وایي چې تا ولې دا تپوس کې وی په ظاهر کې ته ډېر ښه خوشحاله او ډېر په آرام او سکون باندې او دا واقع ورته وویله چې حضرت علیہ السلام راته ویلي و چې یاره ته دقه شانته سړی وګوره چې زه ته دعا وکړم او د هغه په شانته شې نو تا نه دا تپوس کومه چې تا ته څه بیماري یا څه پریشاني شته که نه هسې نه چې زه ووایم چې ما د دې سړي په شانته دعا راته وکړه او زه بیا بیمار او پریشان یم نو راش صحیح صحیح حل راته ووایه د خدای دپاره زه حضرت علیہ السلام ته ویم چې ما د دې سړي په شانته دعا راته وکړه. دا سړی دې کس ته ګویا شو ورته وایي چې ته زما دې حالت ته ګورې دې ظاهر ګوره خیال کوه ګوره زه ډېر زیات پریشان یم زه ډېر زیات غمزده یم او زما په شان دعا درته ونه کړي
ولې ته خو ډېر مال او دولت او هر یو شی شته، زامن دې لګیا دي، دا بچي دې لګیا دي، نوکران چاکران لګیا دي، مال او دولت هر څه شته. وی خیال کوه چې زما په شان دعا درته ونه کړي. دا سړی ورته د سترګو کې ورته اوښکې راللې او دا سړی ورته خپل د غم داستان ذکر کوي او د کور حالات ورته بیانوي او د خپلې ښځې بد اخلاقي او د خپلې ښځې هغه بد کردار ورته ذکر کوي او د هغې د وجې نه چې دی څومره پریشانه دی او څومره تکلیف کې دی، هغه پریشانی او هغه تکلیف د هغې حد نشته. او بیا ورته وایي چې دا ته چې دا کم زامن زما وینې او دا کم بچي زما وینې، نو زما دا ښځه بد اخلاق او بد کرداره، دا یو بچی هم زما نه دی. او زه چې دې ته ګورم نو ما ته خفګان راځي. بس دا سړی ولاړه باس پوه شو په حقیقت باندې او په دې نتیجه باندې پوه شو چې که په دې دنیا کې زه ګورم او ډېر ما ته خوشحاله بنده ښکاري نو هغه هم په منځ کې خوشحاله نه دی. چلو پرېږده دا خبره، بس اړول دا دعا نه کوم چې یاره ما په دې دنیا کې دقه شان کس په شانته خوشحاله او دقه شان کس په شانته آباد او کامرانو، هغه دعا یې پرېښودله. زما محترم ملګرو، اوس خبرې ته تاسو خیال وکړئ، یو سړي ته به ظاهري مال او دولت الله ورکړي خو کور کې به ورته پریشاني، بل سړي ته به مال او دولت نه وي ورکړی الله خو کور کې به ورته امن او سکون وي. د کور زندگی به د ښځې سره د بچو سره ډېره د خوشحالۍ او د امن او د سکون تېرېږي، خو مال او دولت به ورته ني. یو سړی به داسي چې هغه ته به الله جل جلاله مال او دولت هم ورکړي، هر څه به ورکړي، خو په هغه باندې به د دنیا نعمتونه بند وي. زه یو ځل مدرسه کې ناستم، بارانو طالبان راتلل، نو دا طالبان چا سره موټر سایکل وي، چا سره سایکل وي، څوک پیاده راشي مدرسې ته، په دې خټو کې د چا کپړې خرابې شي، د چا خپې خټو باندې ګنده شي، د چا مطلب دی چې لکه کپړې. دا طالبان داسې پریشانه معلومېدل. ما ورته وی شکر وباسئ چې الله تاسو له صحت درکړی دی او خپې یې دله درکړي دي او په دې خپو باندې تاسو صحیح راللی، خپې هم درد نه کوي، شل نه یې، په سیکل او موټر سیکل رالی، خو مې څومره ګوره دا د الله نعمت دی چې صحتمند یې. مې داسې خلک شته چې په 2 کروڑه او 3 کروڑه ګاډي کې ګرځي، خو هغه چې ګاډي ته خیږي نو مې بلې خیجي، او چې د ګاډي نه راکوزیږي نو مې بلې راکوزي، خپې کار نه کوي. هغې په دې ارمان باندې مې مړه شو او دې ارمان باندې دي چې خدایه زموږ د خپې خو جوړې وې او په دې خپو باندې خو موږ لږ ګرځېدلي وو، لږې منډې ترړې مې پې والې وې او مې ستاسو خپې الله تعالی روغې کړي دي، نو مې خیر دی موټر نشته، ګاډی نشته، خو خپې دل الله تعالی صحیح درکړي دي. تاسو ګورئ یو سړی ړوند دی او د هغې ړوند سړي نظر نه لګیږي او د دغې ړوند سړي سره د دنیا مال او دولت دی او دومره مال او دولت دی چې په بوجو کې نه ځایږي، خو د ده د سترګو علاج نه کیږي چې دته نظر په سترګو کې راشي. دا ړوند به دا ارمان کوي چې کاش زما په دې سترګو کې نظر و، زما په دې سترګو کې نظر و، زما دا نیم دولت دی تلی و، خو چې زما په دې سترګو کې دا نظر راغلی وی به که نه به وی. لیکن الله تعالی ګوره چې کوم بنده له نظر ورکړی دی او مال ورسره نشته، مثلا هغه له الله تعالی دا نعمت ورکړی، دا د دې شکر وباسي، د دې صحت شکر دی وباسي، د دې نعمت شکر د سترګو د شکر دی وباسي. او ما تا ته ووایي چې د الله تعالی په دې دنیا کې په هر کار کې یو راز وي، یو حکمت وي. حضرت تانوی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کوي
یو ځل الله جل جلاله یو دو فرشته هغې ته حکم وکړ ولاړ شه ځمکې ته. یوې فرشتې ته حکم وکړ وی تاسو لاړ شئ په پلانکي ځای کې یو یهودي اوسېږي، هغه ته د هغه کب تړه شوی دی، کب ته یې زړه شوی دی او وایي چې یاره زه کب وخورم. کب لاړ شه کب وله سیند نه راواله او په دې تالاب کې ورته پرېږده چې هغه کب راوالي او ویې خوري. بلې فرشتې ته الله تعالی وایي چې لاړ شه زما یو بنده دی مسلمان دی، د هغه د زیتون تیلو خوړلو ته زړه شوی دی، د هغه په المارۍ کې د زیتون د تیلو بوتل پروت دی، هغه بوتل واله او ضایع که ختم یې که لرې که. دا دواړه فرشتې را روانې دي. په لاره یو بل نه تپوس کوي چې یاره ته څه دنیا ته ځې، دا بله ورته وایي ته څه لا ځې، هغه یو ورته وایي چې زه الله جل جلاله دې دپاره رالېږلی یم چې لاړ شو دا یهودي د هغه کب ته زړه شوی دی او کب راوړه او د ده په تالاب کې پرېږده چې دا هغه کب وخوري. دا بله ورته وایي چې ما ته الله وایي چې د دې مسلمان کور ته ورشه، د دې مسلمان د تیلو د زیتون ته زړه شوی دی، په المارۍ کې تیل پراته دي، دا تیل لرې که ضایع که. یاره وی د دواړو فرشتو وی دا خو ډېره عجیبه واقعه ده یار، ما ته وایي چې دا تیل لرکه، تا ته وایي کب وله راوړه. الله پاک څه لوی شان والا ذات دی، بس هغې خو د الله حکم ومانه. حقه شانته هغه یهودي ته کب تالاب کې پرېښوتی یوې او د بلې فرشتې چې د دې مسلمان په المارۍ کې تیل و هغه تیل یې ترې واخېستل او ضایع کړل. چې کله دا کار وشو الله جل جلاله ته دواړه فرشتې عرض کوي چې یا الله ستا کارونه خو ډېر د حکمت واله دي، الله ستا کارونو کې ډېر رازونه دي، مونږ خو نه پوهېږو. الله د دې څه راز دی؟ الله وایي او زما ډېر حکمتونه دي په هر کار کې، زما په کار کې ډېر رازونه دي، په هغه راز او په هغه حکمت باندې بندگان نه پوهېږي. دا یهودي د دنیا کې وخت ختم دی، دله ما په دې دنیا کې چې د ما سته کمې نیکۍ کړي دي په دنیا کې، د دې دنیا د دې ټولو نیکو دله ما اجر ورکړی دی، دله په آخرت کې زه اجر نه ورکوم د نیکو، خو د ده یوه نیکي اوس پاتې ده او د هغې اجر وله ما نه دی ورکړی. په دنیا کې هغه اجر زه ورکوم، یوه نیکي پاتې ده، هغه یوې نیکۍ په بدل کې ما تا ته وویې چې لاړ شه او هغه کب تړه شوی دی، تالاب کې ورته کب پرېږده او بدی به هغه کب وخوري. هغه لحاظه د ده چې کومه نیکي ده د هغې اجر به هم څه شي پوره به شي. او دا مسلمان دی بیمارو، د ده د بیمارۍ د وجې نه ما ټول ګناهونه معاف کړل او د ده یو ګناه پاتې ده او د ده وخت ختم دی، یو ګناه یې پاتې ده او د ده وخت ختم دی. د ده د تیلو ته د زیتون زړه وشو، ما تا ته وویل چې دا تیل لرې که ضایع که، نو دا تیل چې د ده نه لاړه او ضایع شو نو دی په دې باندې ډېر زیات دردمند او صدمه ورته ورسېږي چې خدایه هغه تیلو هغه مې ونه خوړل، هغه تیل هم رانه پاتې شو، خو زه صبر به وکړم. لہذا د دقې صبر په بدل کې او د دقې تکلیف په بدل کې د ده یوه ګناه پاتې ده، نو هغه ګناه به زه د ده معاف کړم، ما ته به دی صفا راشي د آخرت ته. د الله پاک د طرف نه په هر کار کې راز وي. انسان ته ظاهر کې ډېر تکلیف وي، دا انسان د زړه بیمار وي، دا انسان د شوګر بیمار وي، دا انسان د
بلډ پریشر هم بیمار وي، دا انسان د خپون هم خراب وي، دا انسان نور هم ډېر پریشان یا خدایا دا وایي زه په څه تکلیفونو کې ما ډېر سختی ده په ما باندې. لیکن الله جل جلاله یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې الله جل جلاله یو بنده باندې دا تکلیف راولي. الله جل جلاله دغه بنده چې تکلیف وته دی، فرشته وته وي یا الله دا بنده خو ډیر نیک دی، ډیر صالح دی، دیندار دی، منځګزار دی، الله اخلاق ښکلي دي، هر څه شته، خدایا د خو ډیر تکلیف دی وته، تا د باندې ډیر مصیبت او ډیر تکلیف دی وته ورکړی دی. الله ورته سوی فرشتو ته فرشتو دا زما بنده دی او دې بنده دا نیک هم دی، صالح هم دی، دله ما دا تکلیف ورکړی دی د دې دپاره چې د دې بنده هغه دعا او د دې بنده هغه جړه زما خوښه ده او هغه زاري مې خوښ دي چې ما ته دا بنده هر وخت کې جاړي او هر وخت کې زما نه دعا غواړي، دا مې ډېر خوښ دي. نو کله کله انسان ډیر نیک هم وي او کله کله انسان ډیر صالح هم وي او د باندې ډیر مصیبتونه راغلي، ډیر تکلیفونه پې راشي. نو زمونږ په معاشره کې خو بعضې خلک جاهلان هم شته، هغه وایي خدای سم راګیر کړی دی، وایي خدای سم راګیر کړی دی، وایي سمې توبهګار که. او کله کله دا جاهلان وایي نه نه مړه وایي دا داسې چل نه دی، وی دا انسان چې دی وی خدای پیژندلی دی، وی مالی تکلیف هم پې ذکر راغی او جانی تکلیف هم پې ذکر راغی او د اولاد تکلیف هم پې ذکر راغی، وی خدای پیژندلی دی. ګوره دا جهالت خبرې مه کوئ ښه، دا د جهالت خبرې دي، دا د جهالت نه ډکې خبرې دي. دوه قسمه خبرې تاسو ته کو، دوه قسمه کار دی، انسانان دي. یو انسان ګناهګار دی او دغه ګناهګار انسان ته تکلیف رسی، یاد ساته، نو دغه انسان ته چې تکلیف رسی الله د ده په تکلیف باندې او د صبر کوي، هغه ګناه معاف کوي دنیا کې او آخرت ته پاک راولي. دی ګناهګار دی، بېشکه ګناهګار دی، سخت ګناهګار دی، خو ده ته تکلیفونه رسیږي او د ګناه د وجې نه رسیږي، دا د ده دپاره هم ګټه ده. په دې دنیا کې الله تعالی د دې ګناه تکلیف په وجه باندې، د دې مصیبت په وجه باندې الله د ده ګناهونه معاف کوي او آخرت ته صفا را رسوي. دویم قسم انسان چې دی ګناهګار نه دی، دا انسان نیک عمله دی، دا انسان بد عمله نه دی، خو ده ته تکلیف رسیږي او دا مصیبتونه ورته رسیږي، امتحانات ورته رسیږي، نو د ده الله تعالی درجې اوچتوي. حدیث مبارک کې راغلی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه لوی او سخت امتحانونه په خلکو کې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه ډیر امتحانونه او سخت امتحانونه په خلکو کې په چا راځي؟ حضور مبارک کوي دا په نبیانو راغلي دي او بیا د نبیانو ته چې څنګه نږدې دي څوک په نیک عمل کې هغې باندې ډېر راځي. نو ته دا ویلی شي چې دا نبي ده ته دا تکلیف ورسېده نو دا د بد عمل د وجې نه ورسېده، ویلی شي نه. نو نیکانو خلکو ته به هم تکلیف رسیږي، خو د هغه به د هغې باندې درجې اوچتېږي. ګناهګارو بدانو خلکو ته به هم تکلیف رسیږي، لیکن د ګناه او د هغه بدانو خلکو ګناه به پې څه کېږي؟ معاف کېږي په هغه تکلیف باندې. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام څومره لوی پیغمبر دی، څومره جلیل الشان پیغمبر دی، د هغه په بدن کې تکلیف راغی، ډیر تکلیف راغی، بدن ډیر تکلیف زده شه. کور والا غریبه خدمت کوي، کور والا غریبه دله ډوډۍ راوړي، ډوډۍ ولا ورکوي. تکلیف دومره زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي
چې د جبې ته را رسیږي. دغه وخت کې رب ته چغه وي ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے الله ما ته ضرر راغې تکلیف را رسېده، الله ارحم الراحمین ذاته دا تکلیف را نه لري کا. ابراهیم علیہ السلام څومره لوی پیغمبر دی، جلیل الشان پیغمبر دی، څومره لوی پیغمبر دی. هغه باندې اور ته غورځي، کافرانې اور ته غورځي، یو میاشت اور کې اچي. ته دا ویلی شي چې ابراهیم علیه السلام دا په خپل عمل باندې ونیولی شي؟ نه، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره لوی شخصیت دی چې دا غد الله افضل الرسول پیدا کړی دی. یو صحابي ته مخې ته یا رسول الله ډېر تکلیف دی راته، د لوګې نه ما په خېټه پورې کاڼې تړلې دی، د لوګې نه ما خېټه پورې کاڼې تړلې دی. هغه کاڼې ورته وښوده، د لوګې نه مې کاڼې تړلې چې د املا مې راښکته نه شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خېټې مبارک نه صادر لري کې وې تا یو کاڼې تړلې دی او ما دوه کاڼې د لوګې نه تړلې په دې خېټه پورې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څونه لوی شان دی، غربت یې پیدا دی، لوږه پې څونه راله، تکلیف پې څونه راغی. عایشه مور وایي موږ 2 ورځې ډوډۍ مسلسل نه ده خوړلې. یو میاشت صحابي وایي چې عایشه مور وایي زموږ په کور کې اور نه دی بل شوی. دومره تکلیف خو موږ ته نه دی راغلی تر اوسه پورې، دومره امتحان. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. عرض میں دا کاو چې انسان په هر حالت کې بیا مسلمان په هر حالت کې د د لپاره هر یو حالات پیدا ده چې د ته نعمت ورسیږي چې شکر ادا کړي د الله تعالی د نعمت، او که د ته تکلیف ورسیږي او مصیبت ورسیږي چې په تکلیف او مصیبت باندې ده صبر اختیار کړي. الله تعالی دې زموږ استاد د ټولو حامی و ناصر و مددگار وګرځي. الله دې زموږ بخنو کې، الله دې زموږ استاد آخر خاتمه بالایمان کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.